बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख रहीमुल्लाह साहब چې په افغانستان کې په هغه باندې خودکش حمله وشوه او شهید شو، اوله خدا چې الله پاک دې حضرت مغفرت وکي، الله پاک دې والا غټ نه غټ مقام ورکی، او دې شهید خودم را غټ مقام دی چې د هغه په باره کې صرف قران کریم هم ډېر دی چې الله پاک فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون۔ شهادت هغه مقام چې خلق ژوند تیر کی دا دعاګانی گئی، الله پاک چا ته نصیب کی، لکه مثال حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دعاګانی کولی شهادت، هغه دعاګان نورستو الله پاک هغه شهادت ورکو، نو شهادت تا مقام ډیر غټ مقام دی، او داشن کس پزرگاو کی یو کس پیدا کیږي چې داشن کس چې داغه مقصد صرف او صرف د خلقو په میانس کې اصلاح کولی او خلقو میانس کې مینا پیدا کولی، او داشن کس چې خلقو ته خپل قوم ته علما او د طلبات تحفه ورکي، کله چې په پاکستان کې نو هغه سره مینا کولو والا پزرگاو طالبان او علماء کرام هغه سره په جماعت کې ناسو، او هغه جماعت چې کلی جماعت قرآن حدیث تعلیم به دغه نه زده کو، لیکن الله پاک ولا هغه نرم جبه ور کړی وا، هغه پسته جبه ور کړی وا، هغه مهارت ولا الله پاک ور کړیو چې دنیا په کم ګټ کې بده ناسو، نو طالبان ور پسیتل، او دغه سړی چې په دې پاکستان کې نو خودکش حمله په وشو، الله پاک ولا بیا یو نوې ژوند ورکو، او الله رب العزت دا غختلا چې دا سړی دی د خپل علم خورولو دی پارا اعمال د اسلامي افغانستان ته ورشي، نو هغه لاړ او دا طالبان ورپسې پزرګاو لاړ، او هغه ته تیم قرآن او د حدیث تعلیم زده کو، لیکن هغه الله پاک دا مقام دا درجه لیکلی وا، الله پاک هغه مقام او هغه درجه خو ورکړه، لیکن هغه خو کامیاب شو، او شاته پاتې کېدلو والا علما طلبا د هغه خپلوان هغه ټول پریشان دي، الله پاک دې ټول له صبر جمیل ورکی، او الله رب العزت دې هغه مغفرت او بخشش وکي۔